السلام علیکم ملګرو. د پی ټی آی د لپاره بری خبردار جی چې د پی ټی آی د اتلس لیډرانو شناختی کارت بلاک کېدو ولدي جی. د هغه لیډران دي چې د پی ټی آی کې یو ډېر اهم کردار لري. د تر اوسه پورې د عمران خان په سر غیرت کړی، تر اوسه پورې عمران خان سره کلک ولاړ دي. د دوی آی ډي کارت بلاک کېدو ولدي جی. په څه وجه باندې بلاک کېدو ولدي په هغې باندې هم مزید ډسکشن کوو. دې نه علاوه نور هم اهم خبرونه دي چې هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د پی ټی آی اتلس لیډرانو شناختی کارت بلاک کېدو ولدي چې په دې کې مراد سعید، الیمین ګنډاپور، حماد اظهر، اعظم سواتی وغیرہ غونډې اهم لیډران چې کوم دي په دې لیست کې شامل دي چې د آی ډي کارت بلاک کېدو ولدي جی. شناختی کارت په دې وجه بلاک شوی چې د مطلب دا ریزن پیش کیږي چې د عدالت ته نه دي پیش شوي، په دې وجه باندې د شناختی کارت بلاک کېدو ولدي جی. بل نواز شریف څلور کاله جی مخرورو، نو د آی ډي کارت نه بلاک شوی، نه پاسپورت بلاک شوی. دې نه علاوه سلمان مطلب د نواز شریف چې کوم بچي دی هغه هم پاکستان ته نه راځي، عدالت ته نه پیش کیږي، د هغې هم تر اوسه پورې آی ډي کارت وغیره نه دي بلاک شوي. د نه علاوه د شهباز شریف چې کوم دی هغه هم څه ټایم دپاره مخروج شوی چې د هغه هم تر اوسه پورې آی ډي کارت نه دی بلاک شوی. خو بیا هم د پی ټي آی چې کوم د اتلس لیډران دي د آی ډي کارت بلاک کېدو ولدي. خو دې حوالې سره نادرا چې کوم دی هغې هم یو ریپورټ جاری کړی. نادرا ویلي دي چې موږ لا فلحال د چا آی ډي کارت هم نه دی بلاک کړی. اوس که چېرې آی ډي کارت بلاک کېږي نو دې حوالې سره پی ټي آی یو بل ډېر مزیدار پلان هم جوړ کړی دی، پلان بي ورله ویلی شي. عمران خان جیل نه مخکې دا پیغام را لېږلی چې هر حلقې باندې هر چې کم سیټ وي، کم د ایم این ای ایم پی ای سیټ وي، په هغې باندې د یو کس کاغذونو په ځای تاسو درې څلور کسان کاغذونه جمع کوئ. که چېرې د یو کس کاغذونو کې فرق راځي یا د یو کس کاغذونو کې نااهلي وغیره راځي، څه مسله پکې راځي چې بل کس موږ سره په بیک اپ کې وي، چې بل کس موږ سره په پلان بي کې موجود وي جي. نو په دې وجه باندې عمران خان مخکې هم دا پیغام جاری کړی او همدغه وجه ده چې اوس که چېرې د چا آی ډي کارت بلاک کېږي نو عمران خان دا ویلي دي که چېرې آی ډي کارت د چا بلاک کېږي چې موږ سره په آپشن کې نور کسان وي، نو هر حلقې دپاره تاسو د یو کس په ځای څلور پنځه کسان چې کوم دي خپل کاغذونه د الیکشن دپاره جمع کوي جي. عمران خان ویلي دي چې که چېرې هرې حلقې نه ډېر کسان مونږ ودرو نو بیا دا مسله مونږ نشو دغه کولی، مطلب دا مسله مونږ له مخې له نشي راتلی که چېرې مونږ سره په بیک اپ پلان کې کسان موجود دي. بل صنم جاوید هم یو اهم د بنګ اعلان کړی دی. بل خبردار راغلی چې صنم جاوید جیل نه دا اعلان کړی دی چې زه به د مریم نواز خلاف الیکشن لړوم. مریم نواز چې کمې حلقې نه الیکشن ته ودرېږي نو زه به د مریم نواز خلاف هغه حلقې نه الیکشن لړوم جي. صنم جاوید چونکې دا ټایم په جیل کې ده، هغې هم بیا دا یو تکړه پیغام چې کوم دی د جیل نه رالیږلی دی جي. بل شوکت بسرا هم یو اہم اعلان کرے دے. شوکت بسرا ویلی چی بس بہت ہو گیا، میں پنجاب میں کمپین کے لیے خود نکلوں گا، اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر میری بیوی الیکشن لڑے گی جی. هغه ویلي بس د ډېر شو صبر تمام شو، اوس په خپله روزم کمپین به چلوم، بس د نور موږ نه کینو. هغه خوف او یره چې کوم ډله دی هم ختمه شوې ده. اخر وایي بس که به مار سو شو، که مړ کېږم، قسم کېږم روزم به الیکشن چې کوم کمپین دی به چلوم، او که زما له څه نقصان پیښ شو نو زما ښځه به د الیکشن لړاوی د پی ټي آی د طرفې جي. نو دا څه اهم اپډیټس په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کړی. زیاته مننه جي، والسلام.